سلام دوستانو، ما سره لاس کې د روپۍ تاسو لیدای شئ. دا د هغې خویندو دپاره کوم چې په سعیدي هسپتال کې ما پوسټ کړی چې په میډیکل ای واټ کې او په ای چمبر کې په ای1 بیډ باندې یو 4 اډمټ ته چې پلار یې وفات شوی دی، ورونه یې نشتي او د پیسو د علاج دپاره سره د روپۍ درک هم نشتي. اوس رالمه او دا ټولې روپۍ هغو ته زه حواله کومه. دا ټولې پیسې چا مو رالیږلي دي هغو ته ډېره زیاته مننه او په هر مشکل کې تاسو سپورټ راکړی دی. راځئ ما سره اوسئ. اور سره هم دلته ناسته تقریبا 9 خویندې تاسو که نه او ورور یې نشته، نو بله 4 اډمټ ته او هغې باندې تقریبا د ورځې څو روپۍ تاسو ته راځي؟ غالبا دغه 13-14 روپۍ پورې ورځ. ها انشاءالله الله به خیر کړي چې څومره لګېدي موږ به یې کوو، کوشش به کوو، ځکه د 9 خویندې دي او ورور یې نشته، پلار یې وفات شوی دی او لکه ډېر زیات د مشکلاتو سره د دوی مخه ده. نو کوشش به زما دی چې دوی لپاره د کاروبار هم څه وکړو چې د کپړو تا صحیح زه څه کار کولی شم؟ کروشۍ. که فرض که کروشۍ کار له چا په کار یا د هغوی نو ما سره رابطه کولی شي، زه به ډایرکټ د دوی سره رابطه کوم، دغه کاروبار به هم روانوم انشاءالله. او که فرض که مشینان شي د جامو ګنډلو د هغې هم که فرض که کولی شو نو هغه به هم کوشش کوو روانوم. دا پیسې چې تاسو ته چا رالیږلي د هغو ته دعا کوم، ډېره زیاته به دعا کې یاد ساتئ. مونږ دې وروڼه یو، هېڅ فکر ونه کړئ او چې صحیح نو موږ د ده سره رابطه کوو، دی به ستاسو سره رابطه کوي انشاءالله. دا پیسې دي د مونږ سره او دا به انچارج ته حواله کړو اوس که نه، او هغه به دغه کې سیسټم ول روان کړي. صحیح ده. دا تقریبا 47,000 روپۍ، 7,000 یې پرون درکړل او 40,000 دا دي. صحیح ده. انشاءالله الله به خیر کړي.